د هغې په ځمکه و بې ځایه قبضې نه کې، پټواري سره به خبره نه کې، ځکه خدای په هغه ډېر زیات خفه کېږي. او دا یتیم چې دی که نه په ده باندې د الله پاک دومره خفه کېږي چې هغه وایي چې که دله ته څه خدمت کې تحصیل ته اړه والا کې، نو که فرض که ته مالدار یې نو فلیستعفف ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا نو فلیأکل بالمعروف. بالمعروف دی ته وایي چې په رکشه کې ځه ځان له ټکسي مه کوه چې پیسې خوا زنده ته لګي، وایي چې ښه ټوټې ګاډی دې نه راوستی نو زه رسره ګواهۍ له نه ځم، یاره وایي زه رسره پیاده م ځمه او زه رسره په رکشه کې م ځمه، زه چې په خپل کار له په کم ګاډي کې ځم ستا سره م ځم که نه. ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتي هي احسن. ړومبنۍ پوړی وشوه د دمه تا کړې ده، نو بیا ورپسې څه وایي؟ ورپسې بیا څه وایي چې واوفوا الکیل والمیزان بالقسط. هسې نه چې د ورکړو پیمانه دی یوی د اغستو دی بلی. موږ به دا پی اغستل که نه نو دا موږ به د دې غرونو نه د میخ والا به پی راوړل یا واړی ورته وایي د واړی نه پی، نو چې ته یې تیار نو غټه پیاله یې ورته ونیسه جو پیالې په حساب به درکړي، نو چې بیا په ما را خرڅی جو ښه کچه پیالې وګوره په هغې خرڅوه. نو عادی ته دی وایي چې واوفوا الکیل والمیزان، لینے اور دینے کے پیمانے ایک جیسے. وی دا خو زه نه کوم، وی ښه دا خو نه کوې، خو زه درته بله خبره کوم، ته نوکر وی او وی زه نوکر یم، وی په 30 په 1 تاریخ ته تنخواه وی او وی تا څو ورځې ډیوټي کړې؟ یاره وی ډیوټي نشته، څوک څه وایي نه، زه خو نه ځم، چارج مې اخیستی دی. نو دا ته زیاتی نه کوې، ځکه لینے کې پیمانه یعنی پوری تنخواہ آپ لیتے ہیں. موږ خپل یو بابو صاحب غیر حاضر نه و لګولی، موږ پسې چوټي لګولې وه، هغه خرش پرش راغی او ما پسې چوټي ولې لګولې؟ مې ولې زه به نه راځم چوټي به را پسې هم نه لګوئ. نو چې یو سړی دومره زړور شي نو دا څه وایي واوفوا الکیل والمیزان بالقسط. تسبیح ورسره او هر کال عمرې لځي. نو الله وایي ما خو په دې ایتونو کې د عمرې ذکر نه دی کړی، زه خو تا ته کرکټر ښیم واوفوا الکیل والمیزان. نو دې وجې نه تله به بیا ستا نه ښی. نو میزان چې خراب شي هر ځای چې میزان بیلنس ته وایي، بیلنس چې خراب شي روغ صورت رحمان په دې دی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان او څه ورته وایي ولا تخسر الميزان ها فلا تخسر الميزان. دومره ولې میزان چې بګړاو شي که نه نو ګاډی چې کله میزان روان شي موږ ته څه بیلنس خراب شوی جوړغړي. نو د ایټم یو وړوکې ذره ده په هغې کې الکتران او پروټان دي، د دې میزان چې خراب شي الکتران پروټان ته وردنګي جو ایټمي دماکه وشي. ټیک شو؟ بیا هغه ایټمي دماکه وشي، ایټمي دماکه م رانې کوي او که نوره سپمۍ د خپل دغه نه ودانګل بل طرف ته جو هغه به بله دماکه وشي، ځکه چې وایي چې ته به د خپل اربیټ نه وه بل خوا نه ځې. واوفوا الکیل والمیزان. او ورپسې بیا څه شی دی چاته یاد دی؟ نه نه په دې صورت دغه ده واوفوا الکیل والمیزان. شو ښه اوس دوه پوړۍ نورې وشوې. اوس وایي واذا قلتم فعدلوا. اوس یو کار وکړئ د خپلې خولې دا کنجک برابر کړئ، خبره چې کوئ نو د انصاف کوئ. وایي ما کله د بې انصاف کړی؟ وایي تا چې پلاني ته ویلې چې یاره د خره زوی دی، ناري شه د خره زوی دی. نو وایي نه نه هغه خو دی چې دی غټ په زنا کې شوی دا عامه خبره نه ده. نو بیا وایي دا بد خنزیر دی، نو د خنزیر نه به سره دا بد ټکی دی میلاو کو. نو الله وایي واذا قلتم فعدلوا. د خپله خوله په کنټرول کې که لکه جنګونه ټول د دې نه جوړ شو. نو په اسمبلی کې دی جنگ دی، په بازار کې دی جنگ دی، په هسپتال کې دی جنگ دی، نو هر ځای دی جنگ دی. نو هلته کې چې ګوره که ته قاري صاحب نو جنگ دومره وکړي چې وړوکی دنه مړ شي. نو غوسه کنټرول که که نه. واذا قلتم فعدلوا. کله چې ستا د خولې نه الفاظ خیږي هغه داسې الفاظ پکار دي چې هغه د انصاف نه ډکي. نو بیا څه وایي چې زما دې بندیانو ته ووایه یقول التي هي احسن فان الشیطان ینزغ بینهم. شیطان ولا ورانې کوي. نو که فرق شیطان نه ځان خلاصې نو دا خوله به دې په کنټرول کې کوي. نو څه ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ویلي لا تکلم بکلام. داسې خبره مه کوه تعذر منه غدا چې بیا خلقو ته وایي چې ساري زه پوه شوی نه وم ما د خولې نه خبره غلطه ختلې وه. نو په اردو کې ویلو پهلې تولو پھر بولو. نو دې وجې نه که ته د دې نه په دا اتمه پوړی ده او نهمه اخیرې پوړی دا ده واوفوا بالعهد وبعهد الله اوفوا. لوزونه پوره کوي. وی څه لوزونه؟ وی هغه لوزونه چې په لیک کې نه دي خو هغه انډرسټوډ دي، هغه د پلاره د زوی په منځ کې دی چې زه وړوکی وم نو تا قلاره ولم، چې ته اوس ناجوړی نو زه به دې قلاروم.
نو چې زه وړه وم نو تا قلار ولم هغې ښځې خپل خاوند ته وې یاره ستا د مور موږ ډېر تنګ کړو وې څه وایي چې زما حق دی ما وله تی ورکړی دا میندې اکثر داسې وایي ما وله تی ورکړی ما وله تی ورکړی نو دا مور دې پوه که چې د خپل کارونه د خپل حقونه ولیکي چې په یو ورځ یې وله ورکړو چې ما ته خپل ژوند ښه تېرو جو هغه یاره زما دا ښځه خو داسې وایي اما له دې مینې واده کړی دی نو ابۍ کو ته ما ته د خپل حقونه ولیکې جو موږ دواړه کوشش کوو چې درې کودله نو هغې بچی د شپې به راته ووایم جو خو جمع وه جو شاید چې دغه بحرین کالام به ساړه به جو هغې د هغه نارینه هغې بیډ ته یخې اوبه ورته تاوې کړي جو دې خو اوده جو راویښ شوی دی چې وې مورې دا دې څه ناروا وکړه نو هغې وی دا تا ته چې کومې اوبه ما ته تاوې کړې دا تا دوه نیم کاله ما ته راتاوې کړې وې ما څه نه وې ته به زما سره په کټ کې وې ما به قلارولې او ما تا به متیازې کولې دا خو اوبه دی ستا هغه متیازې وې نو ته زما حق نشي پوره کولی نو دا وعده ده دا معاهده ده چې ته به د پلار او د خپل نیکه خیال ساتې دا ښځه چې تا کړې ده نو د دې ښځې سره ستا معاهده ده دا په لیکلو کې نه ده خدا به تاله کور ساتي او ته به وله بار ساتې نو ته لاړې په تایلنډ کې یو 20 کاله دې وشه راځې نه الله وایي ما 10 کاله ما مسافري وکړه نو چې دا چاته ناسته ده نو هغه غریبه وایي چې ټماټر نشته نو چې ټلیفون درته وکړي ته په بازار کې جواري کې نو هغه ته وایي چې ټماټر خو نشته نو ده ورته دې غاړې وي بې ټماټر یې پوخ کړي نه بې ټماټر خو ونګولی نه نو هغه په چمګاونډ کې ګرځي سوالونه کوي او ته بار ګرځې وایي زه کور ته نه راځم نو ما ته ته چې کور ته نه راځې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې صحابي ته چې نصیحت کاو نو هغه وایي چې امسک علیک نسانک ولیسعک بیتک کور ته به راځې نو د کور حالت پر تالو پته لګي نو ما خو پیسې ډېر شی رالیږلي نو زما دا بچي خو ټول چرسیان دي دا په پیسو نه کېږي تا خو له موبایل اخیستی او غټ موبایل ورسره او ډېره چرسیانو مایلس ته تللی نو هغې لږ ورته ویې لږ غوندې سګرټ وڅکه نو د بل ورته ویې لږ وڅکه نو بل ویې تش نه بیا ویې ډک نو بیا هغه تا په دې واړه او ته خو کور وې نه د مور نه هغه یېرېده نه نو ته په راځه کور ته که نه نو یا ستا معاهده د ښځې سره ده هغه هم پوره کړه نو ته په تحریک محنت کې نو تا فارم ډک کړی تا معاهده کړې که نه نو بعهد الله اوفو هغه معاهده پوره کوي چې اجتماع ده تا ته شرعي عذر نشته او دغه دی تربیتي اجلاس دی نو ته به هغې له ځې دا داسې ګپ خو نه دی که نه تا خو دلته معاهده نه ده کړې نو ته ځې چې ما اسلامي رکنې ته وایې زه رکن یم او ته یو اجلاس له نه ځې او خپله رایې نه ورکې نو دا ته د وعدې خلاف ورزي کوې که نه نو چې تا کنټریکټ ساین کړی دی او ته نوکر یې نو تنخواه اخلی ډیوټۍ له نه ځې نو دا ته معاهدې خلاف ورزي کوې که نه نو بیا وایي چې دا 9 خبرې پوره شوې نو په آخر کې وایي ذالکم وصواکم به نو هلته ورته څه وایي لعلکم تتقون دلته ورته وایي لعلکم تذکرون چې یاد یې ساتئ ښه یې بینه نو راځئ چې اراده وکړو چې دا 9 پوینټونه به نه هېرو ځکه دا ان هذا صراط مستقیمه دا نیغه لار ده دا به زموږ د لایف ایسۍ او زه یو پیره بیا ریپیټ کوم نمبر 1 چې دی سره شرک په نه کوو نمبر 2 د والدینو خیال به ساتو نمبر 3 خپلو بچو د تربیت غم به کوو او د بچو د راوړو نه به ځان نه خلاصو چې ودونه نه کوو لوڼ ګرځو او بیا نمبر 4 د خپل کورونه به د فواحشو نه بچ ساتو او نمبر 5 څوک به وجنو نه او نمبر 6 منګه به په دغه کې په د یتیمانانو مال ته رړه نه ښه او نمبر 7 منګ به په کیل او په دغه کې دغه نه انصاف نه کارلو او نمبر 8 منګ چې خبرې کوو نو منګ به هغه خبرې کوو چې هغه ټیکي غلطه خبره به نه کوو ځکه چې خبره کوو نو هغه بیا ریکارډ شوي او د هغې نه پس اخري خبره ده چې لوزونه به پالو بیا لکه دا خو ډاکټر صاحب ډېر ګران کار دی خو دا خو د کولو نه دي وی د دې لپاره به په ځان کې قوت پیدا کوي قوت څه دی وی نمبر 1 دا چې مونځ مه قضا کوه لا تترک الصلاة عمدا اوس اراده کوو چې موږ به یو مونځ هم نه قضا کوو نه په غم کې نه په ښادۍ کې اکثر حاجي صاحب د حج نه راغلی مېلمانه وله راځي جومات ته مانځل نه راځي خلکو له کجوري ورکوي د زمزم ورکوي مې ته مانځله ولې رانلې وی مېلمانه راغلي مې دغه ضروري وکړو دا ضروري و وی چې د پیغمبر په طریقو کې کامیابی ده مې ته خبرې چې پیغمبر څه طریقه وه حضرت عایشه به وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ښه ټوکې ګپ شپ زموږ سره لګاو چې کله به د مانځه وخت شو موږ به چې ګډاډو موږ پېژنې نه نو تا به هم دا مېلمنو ته داسې شو کړې وه چې لکه اډو دوی پېژنې نه جدي به سره روان شو نو سوالات په نه پرېږدو
ولی من ترک الصلاة عمدا فقد برئت منه ذمة الله. خدای به خپل ذمہ والو دا موږ ټول چې دلته په خیر را رسیدلی یو دا خدای زموږ ذمہ پروټیکشن کاو نو په حفاظت رالو. الله دې موږ په حفاظت بیا خپل کورونو ته بوزي. خو کو خدای خپل حفاظت والی نو راشو کې ګوره ارچا جوړ کو کرنل صاحب رانه جوړ شو بابو سر کې چاغه کم تلی دی کم ډاکټر صاحب زموږ ملګری دی خپل میډیکل کالج دی سره د خځه سره د بچو ورکته چې خدای خپل ذمہ والی نو اعلی په سړن په سړی سره مصیبت راشي نو سجل بکو نو ما سوي چې یو ذمہ واری څه شو مونږ بنه قضا کو خو په دې منځه واځي نه خلاصي وو. نمبر 2 چې تهجد بکو وې ته څه لګای اقامت دین کار کوم ویل اقامت دین کار څه وخت د ورځې نه یي نو د اقامت دین د کار لپاره وینا په صورت مدثر کې کړي دا څه ویلو یا ایه المدثر قم پاسا فانذر خلق تر اقامت دین اطلاع ورکا وربک فکبر رب په دې دنیا کې لوی کا ځکه د استا په دې جمعات کې خلود او په اجره کې وړو کې ډېمه غډيږي په هغه دکان کې په هغه بانک وړو کې دلته سود دی په عدالت کې وړو کې دلته د انګريز قانون دی الته لوی کا نو دا خو د ورځې کار دی نو د شپې بزان مضبوط کې نو دا غې نه مخ کې سورته مزمل لا ولېګو سوک قم الليل الا قليلا نو قيام الليل وکې کنه قیام اللیل چې دا ډیر ضروری دی چې ته تهجد کې قران دا غې نه ډک دی کانو قلیلا من الليل د شپې په لګه ډډه لګي راځي چې ارادو کې سلوخت کارونه چې چاو مرزيات ته هغه له پکا دي چې تهجد کوي په دې لنډو شپو کې ډیر خوان کوي او ډیر زیات خواني پکې او ډیر زیات مزه ور کوي او سړی له قوت ور کوي او د ټولو خلکو چې ګټي کړي دي چې پاسه په تهجد کې وغواړي سر چا کارو کې جوشي دا دو شو. او دریم نمبر کار دا دی چې ته قرباني جذبه او پزان کې پیدا کو دته نه نفلی روزه بنیسو نفلی روزه چې دا د دومره خوان ډیر دی چې تاسو ګور دی خوان ولې اریان بشي نفلی روزه نو وصيام 3 ایام فی کل شهر پر میاش کې 3 روزه نیول وی کو ډیر کمزوري کنه نو پزان باندې په میاش کې یو روزه فرض کړي چې دا بخامه خانیس هر څه پورز نیول پکاري تاسو پته شته زیارت او پیر او زیارت 13 14 15 چې کوم ته پکې اساني خو زه ته پزان کېدا او زیارت میډیکل ډاکټر په حیثیت وام چې کولیسټرول بدیم کنټرولي بلډ پريشر بدیم کنټرولي خلق دومره ډوډۍ خلکو خوړلې دي چې اپریشن کې دي ځنه واز دي لړکې ډېر خلکو ځان نواز دي لړکې دا واز دي ځکه چې مشهور دي 3 ورځې روزې نیوي نو دا ورځ دی ار لسم ورځ با ستا ورځ واز د وبکیږي کنه په پبلک ډیلینګ کې به یو درې کارونه کو یو دا چې د ارچا عزت وکړو ولقد کرمنا بني ادم ارچ چاته بس پک نه ګورو مونږ ایران والو ته سپک کترې موږ د شیعاګان دي هغه د نرتوب مظاهره وکړه او موږ دغه د سنیانو پسې لګېدلو نو سنیانو خپل خزر استلې پسې غړېدل په وختو غړېدل ټرمپ تا کنه د دې شرم دومره شرم به هیڅ نه کړي نو دا تا ته شیعه سپک کاری خو هغه نر دی هغه په میزایل ورغته او ستاره مال دغه چې دی سنی چې په مال په ډیر زیات دی دا دومره دلاله چې دی په خپل غوځه کې خپل تور سره ولا راويسته او سرونه ولا سرتور سکړل چې خلق په لاسو په پوخه خلق غړي اپا کمسو غړي دي نو چاته بس پک نه ګورو هو دویم چې کم پبلک ډیلینګ کې دی هغه دا چې صله رحمی وکړو چې خپل رشتہ دار رانه چرته خپنه شي پر پارټي کې چې خو موږ به خیال ساتو او عیسی د قرباني جذبه په ځان کې پیدا کو هر سړی ته وایي چې ته په سیټ کې نه زه به ودرېږم ته پټې والا زه به اسې کېنم زه به شوروا وخورم ته صرف دغه زه به وچه وخورم ته دا ګوټ وکه یو بل ته به پرېږدی ته خوند کوي دا ډېر ښکلی ښکاري دا یوه کرسۍ ده او زما د اورنګزیب به یې پیجنګ دی تاسو به سوره بد ښکاره شو خدای ما ته وایي نه ته پې کېنه زه هم نه ته پې کېنه ته هم ته پې کېنه نو ته به څومره ښکلی ښکاره شي څومره چې خلقو ته سړی ښکلی ښکارېږي دومره خالق ته ښکلی ښکارېږي ځکه ویلي ویؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.